بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 69 نمبر درس ہے اسماء ظروف ختم شو. اوس یو دوه قاعدې بیان کړي دي. هغه دوه قاعدې چې دي هغه کې یو قاعده مونږ مخکې ویله او دویمه قاعده چې ده په دې نن درس کې به بیانېږي. دلته کې وایي ظروف غیر مبني. ظروف غیر مبني یعنی چې کوم معرب وي هغې ته غیر مبني وایي. ظروف غیر مبني یعنی معرب یوم او حینا. یوم او حینا چې کله جملې د پاره جملې طرف ته ما لیکلی دی خو دې دا به ولیکو جملې د پاره جملې د پاره مضاف راشي. چې دا مضاف شي دا یوم او دا حینا او دې نه پس جمله وي نو بیا فتحې سره ویل فتحې سره مبني ویل جایز دي. دا یوم دی که د ده نه پس جمله یي که نه نو دا یوم چې دی دا به بیا یوم ویل بیا جایز دي. یوم هو په خپله لیکلی شوي خو یوم ویل هم جایز دي. لکه د الله تعالی قول هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. هذا مبتدا دی ٹھیک شو جی. او دا یوم چې دی دا مضاف شو. یوم ظرف مضاف شو. ينفع فعل ده الصادقين مفعول به ده او صدق مضاف ده هم مضاف الیه. دا مضاف الیه چې دی کنه دا وګوره دا صدق دا مضاف حالت رفع کړي کنه او فعل نه پس شکل حالت رفع ولا اسم هغه ولا فاعلی ٹھیک شو. دا صادقین حالت رفع کې نه دی دا حالت نصب کې دی. دا ينفع نه پس شکل یو اسم وی او هغه حالت رفع کې وی ٹھیک شو. نو هغه بیا هغه به د هغه فعل د پاره فاعل وي. نو دا صدق وګوره صدق باندې دا ضمه ده ٹھیک شو. نو دا صدق مضاف ته دا هم ضمیر مجرور متصل دا ورنه مضاف الیه دی. مضاف و مضاف الیه چې را ملو شي کنه دا د ينفع فعل د پاره فاعل شو. نو فاعل دا دی او فعل دا دی او دا مینس کې چې دی دا مفعول به دی. نو فعل د خپل فاعل او مفعول به سره دا جمله فعلیه شوه. فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه شوه او دا جمله فعلیه بیا د یوم مضاف د لپاره مضاف الیه شوه. نو وګورئ دا یوم نه دی دا یوم ظرف دی غیر مبني دی. غیر مبني دا چې دا معرب دی. دا یومی یومو هر قسم راتلی شي درې واړه حالتو کې خو بیا هم ظرف دی. نو د دې ظرف نه پس چې کله پوره جمله وي که نه د یوم نه پس چې کله پوره جمله وي که نه نو بیا دا یوم چې دی که نه یوم دا ته یوم ویلی شي یوم ویلم دا بیا جایز دي. ځکه او قرآن کې خو داسې دی هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم ٹھیک شو. خو دا یوم چې دی که نه یوم چې د ده نه پس پوره جمله وي که نه دا ینفع الصادقین صدقهم دا پوره جمله ده. نو اوس په دا یوم چې دی که نه یوم دا یوم ویل هم جایز دي. دا وګوره قرآن کې خدا سي دي هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. اوس دا یوم نه دی یوم قرآن کې هم داسې یوم لیکلی شوی دا ته داسې ویلی شي هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. یوم ولې لیکلی شي ویلی شي چې د دې یوم نه پس پوره جمله ده نو دا قاعده ده دا قانون دی دا د دې دویمه فایده ده. دا فایده ده چې کله د یوم او د حین نه پس پوره جمله وي نو دا یوم نه دی دا یوم ویلی هم شي دا یوم هم ویلی شي بیا جایز ده. یوم خو ویلی شي اخو وی لیکلی شوی داسې وي خو یوم هم بیا ویلی شي. نو په دې جمله کې دا یوم لفظ یوم ویل جایز دی ٹھیک شو. لکه ځکه چې د یوم نه پس جمله ده. وګوره پښتو کې مې پورا آسان الفاظ لیکلي دي. ښه جي اوس ګورئ او چې کله یوم او حیله نه پس کله د یوم نه پس یا د حین نه پس اذ لفظ راشي. د یوم نه پس اذ راغی یا د حین نه پس اذ راغی دا یو اذ بیا به څه کې نو بیا به دا یوم او یوم حینا داسې لیکلی کېږي لکه یوم اذ نه به یوم اذن شي د دې اذ د وجې به دا یوم چې دی که نه دا به یوم شي دا پیش په فتحه شي او دا اذ نه دی دا به اذن شي اذن او دواړه به ملو شي یو ځای داسې به شي. قرآن پاک کې به تاسو دا ډېر لیدلی وي ټیک شوه. نو دا به داسې شي. او حینا اذ نه دی حینا اذ دا حینا د دې اذ دپاره مضاف شو. دقه شانتې دا یوم د دې اذ دپاره مضاف شو. نو دقه شان چې کله دا یوم نه پس اذ راشي یا د حین نه پس اذ راشي نو بیا به دا حین اذن داسې لیکل دا به حین
اذن به بیا وي دا او لیکل کېږي به همداسې حین اذن ٹھیک شو دا یوم اذ دی دا به یوم اذن لیکل کېږي او دا حین اذ دی دا به حین اذن لیکل کېږي نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام